زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت زما ژوند زما ارمان او روز شپې د محبت زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت جدائی را نکړې تا بل تا ژوند سکړم زه قدمونو کې هم ستا دې نن زما सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा सिर्फ د هغه جنی نه دی په دې ټولو کې شازیب هم شریکه دی زه دومره بدنصیبه یم چې زما سورې په چا هم پروزي په هغه باندې مصیبت راشي پرون د ګاونډ څخه زنانه راغلي وې هغه وی چې تاسو دا کور پرې دی چې تبل ځای شفت شئ او نور هم ډېرې بدې ردې ویلې دي هغو सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा ترور اور سمینه ورندار ډیر زیات په غوسه کې دي دا هغه غوسه کول څه غلط هم نه دي خو هغه به پوه شي چې څه شوي دي هغه اوس نشي بدلیدی زله دومره کمزوري شوې نه یم چې هر څه زغمل زما مجبوري جوړه شي کم خلک چې د خپلو سره یو ځای شي آخر بیا هغه زغمل پکار دي کم چې د غلو په لاره راغلي وي عزتدار خلک هغه کله نه برداشت کوي ترور تاسو منئ او کنه منئ خو مدیه وز تاسو انګور ده ما تر نن پورې تکل خپل انګور نه قبول کړي نو دا څنګه ومنم چې هغه زما انګور ده تاسو له خو شکر کول پکار دي چې تاسو له زما بل واده د پاره جنې لټول نه وي شټ اپ شکر خو به ته وباسې چې زما فیصله واوري څنګه فیصله سهارا پورې انتظار وکا اوس ډیر نا وخت شو خدا یو شپه ستاسو د ژوند نه بچره هم ختمه نشي د ترور د خبره مطلب سو هغه سویل غواړي زه په پوه شم سهار به مونږ ته د دې کور د وتو حکم میلاو شي نور صاحب شیروز ما زکه تاسو وی چې دلته بیرته راتلو څه فائدہ نشته داسې په اوښکو تویولو باندې هیڅ نشي بدلیدی که څه بدلول وي نو د حالاتو په مسکا باندې مخه وکړه تاسو څه غواړئ زه دا په خوشحالۍ اکسپټ کم تاسو ما څه ګڼئ پته نش هر ځل انوانټډ سچویشن کې زه ولې نخلم که ستا د اشاره زما اړخته ده نو ما ته له ستا ژوند د نوي سیرینې د شروع کولو واک مخکې درکړی دی زه څومره غټه کمکله یم که نه اول ماته د دې یاره وه چې لاشنه زما نه زما خاوند وانخلي او اترونه نه جا مدیحه دا د مدیحه ارمان نه و آیا دا ارمان د ستا و تا چې دا ارمان پوره کوو نو زما په هکله دې بلکل سوچ ونه کو تاسو دا هم سوچ ونه کو چې کومې خوشحالۍ دپاره چې زه کړېدلې یم او بیا په اخ که زه تا مدیحه ودروله د دې په هکله هیڅ خبر نه ده هغه دا دوکه ده زه به پوهه کړم هغه هر څوک زما په شانتې سیکریفایس نشي کولی شي عظیم
فور یور کاینډ انفارمیشن هغه ډیره سیکریفایس کول والا جنې ده او دا د دې خبرې ثبوت دی چې هغې زما پیشکش منلی دی ړوند ته څه پکار وي صرف دوه سترګې کومه جنۍ چې هر چا په نیمې لارې کې پرېښوده تا نه ښه مرسته کوونکی به ورته نشو میلاویدی تا هم تا ووی که نه چې ما هغې له سهاره ورکړې ده نو بیا په دې هم ځان پوه که چې اوس د هغې اړخ ته ستا د ګوتې پورته کولو هیڅ حاجت نشته دی وړاندې د هغې سره د انښتو کوشش مه کوه ته ما صفا خبره وکړه د شازیب او شیروز سره که هغوی مدیحه او بوهینی له طلاق ورنکړو نو موږ به نه اوسېږو یاره بیگم صاحبه دا اوبوس که یخ دی بالکل دا واخله ته ولې خپل بلډ پریشر خامخا زیاتې طبیعت به دې خراب شي واخله اوبو مورې نو موږ به ځو کوم ځای ته یاره بچې د الله ځمکه ډېره لویه ده او بیگم صاحبه ډېره ښه ښځه ده سر پټول له به ځای میلاو شي موږ به خپل زوړ کور ته واپس ځو ما دا سوچ کړی و چې که د شیروز اولاد وشي نو زه به سرپرایز ورکم زه به دا اناونس وکم چې موږ زوړ کور ته واپس ځو مورې هغه کور خو لاشانه اغوستی دی موږ څنګه تلی شو او هغې اغوستی و هغې مالا هغه کور واپس په ډالۍ کې راکړو اوس به مونږ هلته ځو خپل کور ته ښه به وي چې نن مونږ ته هغوی خپله فیصله واورئ ګینې زه به ورته خپله فیصله بیا واورومه که تاسو غواړئ نو د شازیب مور خپله فیصله واپس اغوستی شي دا کار ته هم کولی شي تو شازیب ولې نشي پرېښودی کم انسان چې د ټولو په خلاف څه خپله کړی یم نو زه د هغه مرسته څنګه پرېښودی شم نو بیا ما نه څه تمه هم کېنه دی پوه شوې زه تاسو سره لوز کوم چې زما په وجه به تاسو ته هیڅ تکلیف نه رسي ستا وجود زما دپاره غټ پرابلم دی پلیز تاسو مه ځئ زه به چېرې ستاسو مخې له نه راځم زما میړه تو دې کور ته راوستې اوس که ته غواړې او که نه غواړې د هغې نه هېڅ فرق نه پرېوځي ته به زما د سترګو وړاندې اوسېږي خو زما خبره به یاد ساتې چې کوم سړی په دومره کلونو کې زما نه شو هغه به ستا هم نه شي لرې شه د مخې نه څه فیصله وشوه مور د سمینې سره لاړه ما تاسو ته ویلي و که نه زما دا بدنصیبي زما په ژوند کې موجود هر انسان باندې د دې اثر پروزي ځان قصوروار مه ګڼه دا هر څه زما د فیصلې په وجه شوي دي او اوس ظاهره ده چې په فوري توګه
داسې فیصله مور ته منل لږه ګرانه وه. تاسو زه ولې مجبوره کوم د دې واده دپاره؟ زه به اوس ټول ژوند خپل ځان چرې ونه بخم. کو تا زما خبره د منلو نه انکار کړی وی نو کېدای شي چې ځان مې چېرته هم نه وی معاف کړی. زموږ ترمنځ چې کوم تړون دی د هغې تپوس کول دپاره تاله زما نه اجازت نه دي اخیستل پکار. تصویرانه خوا کولو نه د ژوند حقیقت نه بدلیږي. سمینې دا تصویرونه دې دلته ولې لګولي دي؟ دا لرې که دلته نه. اوس د دې ضرورت نشته. موهیني زموږ سره دوکه کړې ده. هغې ته ښه پته و چې شازیب او د مدیحه ترمنځ څه ناسه روان دي. بیا یې موږ ته ونه وی. ما دا ټاپک په هغه کور کې پرېښودو. اوس دا مه ډسکس کوه. لاشانه دا کور موږ له ولې راکو؟ ځکه چې هغه زموږ په درد پوهیږي. نه مورې، چاته چې څومره هم د بل د غم احساس ولې نه وي دومره غټ سټیپس څوک هم نه اخلي داسې. هغه همداسې ده. زه څومره کمک لبم، څومره کاله ما په شازیب بروسه وکړه او په آخره کې ماته دا میلاو شو. ټیک وې ته، هغه زما زوی دی خو ماته هم ټول عمر خپله لور ګڼلې. ته به ګورې سمینې، زه به د شازیب نه ستا طلاق واخلم او ستا واده به د ډېر ښه انسان سره وکم، یو داسې انسان سره چې چا سره تا ته دا غم اډو یاد نشي. نه، زه به بس پوره ژوند بس د دې نوم سره تېروم. د هغوی خوښه، د هغوی چې کوم ځای زړه غواړي هلته کې د خپل کور آباد کړي. په ما څه فرق نه پرېوځي. ما ته ستاسو د پریشانو اندازه شته. هغه مور ده ستاسو، تاسو هغې نه لرې نشي پاتې کېدی. زه پخپله نه یم لرې شوی، هغې زه ځانه لرې کړی یم. شیروز هغوی هم ستا نه لرې نشي پاتې کېدی. زما پوره باور دی چې په دې وخت به هم هغه ستا په هکله سوچ کوي. حیران یم چې یو مور خپل د اولاد پېښورو حوصله څنګه ساتلی شي. شیروز د هغوی په فیصلو کې مرسته د سمینې ورندار ده. که سمینې ورندار غوښتلی وي نو ترور به داسې نه کول. زه به ورته سبا کال وکړم. نه شیروز، تاسو به هغې ته فون نه کوئ بلکې هغې لیدو ته به ځئ. ډېره زیاته خفه به وي. نو بیا څه وشول چې هغه خفه ده؟ خفه کېدل د هغې حق دی. لږ ساعت به خفه وي او بیا به پخپله ښه شي. مور ویلیو چې مونږ د هغې لپاره مړه شو. هغه هغې په غوسه کې ویلیو چې سبا ته د هغې لیدو ته سې نو هغې ته په احساس وشي چې ته لرې اوسېدو کې خوشحاله نه یې. مور مې ستا په هکله داسې سوچ ولې نه کوي څنګه چې ته د هغو په هکله سوچ کوې؟ ځکه چې
زه تاسو د چانه تروړل نه غواړم. هغه هم چیرې ما ته نه نشي تروړلې. په دې ماته باور دی. زکه خو ویم هغه رضا کا. سبب زما دومره غټ شرط کې خود داجی زه بیخي خبر نکړم. هر زت خو هغوی منلې دستا او بیا هم ته خوشاله نه. صادق اوسه، ما به خپل هغه شرط نه ومنلې. زه دا هغه سادي سره اوسېدل غواړم، هغه سې څنګه چې هغه ژوند تېرول غواړي. بس ته اوس دا چپټر کلوز کا پلیز. نور څومره رسوای به برداشت کو ستا په وجه. او رسوا خو زه تاسو داجی کړم اپی. څه سوچ به کوي سادي چې په دې سازش کې زم شریک یم تاسو سره. داجی دا هر څه ستاره جون د اسانتیا د پاره کړی دي. داجی نه غواړي چې ته هغوی سره اوسېږي. زه به داجی سره خبره کوم، دا غې نه پس هغه ته اعتراض وی کنه وی. زه سادي आवाज نشم پرې خو دی اپی. شهروز تاله دلته نو راتلل پکار. ولی زما دلته کې پر راتلو باندې څه پرابلم ده؟ بالکل هم نه. خو مور ته کې دی شي. مور ته خپل اولاد ته مخې راتلو باندې څه پرابلم نه وي. خو کېدای شي تاسو ته د دې خبرې اندازه نشته. ها نو اوس به تماله پیغورونه راکې. که زه مور نیم د دې مطلب دا نه دی چې زه د مور په جذباتو ځان نشم پوهولی. सरताज ज़मानो राज ज़मा सरताज ज़मानो राज ज़मा. شازیب څه وکړل؟ I thought ته به پته وي. ته خو ډېره مینه کې که نه هغه سره؟ صرف ما نه هغه هم کوله. او که ته په مینس کې نه وې راغلی نن به مونږ دواړه یو ځای وو. ستا څه مجبوري وه چې د واده دپاره دې ومنل؟ تاسو یہی څوک؟ زه هغه په دې خبره باندې ولې نه پوهېږي چې زه د هغې مشره خور یم او د هغې دپاره فکرمنده یم. څه په مینه کې خلک د خپلو نه دومره لرې شي. सरताज ज़मानो राज